السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یې؟ ښه برابر یې؟ عبدالوهاب یم او تاسو ګورئ زمونږ د یوټیوب چینل عبدالوهاب ریاکټس. ملګرو زما دې سایډ له تاسو ته تصویر ښکاري، دا دې بدنصیبه ماشوم خپل جنت د خپله لاسه قتل کړی، خپل مور او پلار دواړه یې په خپله ویشتلي. په دیر کې دا یو قصه واقعه مخې ته راغلې ده. ملګرو دې هلک به د شپې موبایل استعمالوه چې په هغې ورته پلار قهر شوی دی چې ته د شپې موبایل استعمالوې او د ورځې ویده یې، لمونځ هم نه کوې، اودس هم نه کوې. په هغې باندې دله غوسه ورغلې ده، ټوپک یا تماچه څه شی راغیستی دی او په هغه خپل مور او پلار دواړه یې په هغه وخت باندې قتل کړي دي. ملګرو موږ له پکار دي چې په خپلو ماشومانو باندې نظر وساتو چې د هغوی کم حرکات کوي، هغوی موبایل څنګه استعمالوي، د هغوی موبایل ښه دی یا نه دی. هغوی د 18 سال نه نو هغوی ته موبایل ورکول هم نه دي پکار. که د 18 سال نه اباو دي نو بیا هم چې سټډي کوي هغې له د سټډي په حساب موبایل پکار دی، سوا د هغې نه موبایل د هغوی زندګي تباه کوي. او داسې واقعه بیا هم مخې ته راتله چې خپل ماشومان له چې موبایل ورکوئ په هغوی باندې نظر ضرور ساتئ چې هغوی په دې موبایل کې څه استعمالوي. خو دا واقعه بیا هم مخې ته راتلی شي، نو تاسو لږ په احتیاط باندې خپلو ماشومانو له موبایل ورکوئ. نو دا یو واقعه وه، دا ما ستاسو مخې ته راوړله. ما ویل چې دې کې څه سبق حاصل کړي. په دې کې زموږ لپاره واقعي یو سبق پروت دی چې موږ خپل ماشومان د داسې قسمه آفتو نه لرې وساتو چې سبا له هغوی بیا داسې قدم نه اوچتوي چې هغوی سبا خپل مور یا پلار نه قتل کوي. په دې کې زموږ لپاره یو سبق پروت دی. د دې نه موږ له سبق اخیستل پکار دي. خو دا را خپلو ماشومانو له چې موبایل ورکوئ نو لږ په احتیاط باندې.